Victoria! Chiamava Victoria! Oh, pensa che era la madre! Oh, Victoria! سمع خپلکا الرحمن الرحیم کتون کو علاقه د چې د سواد په سواد کې دا د ټوپسین صابونی راغلیو حکیم الله د کورا بېدرکه شو موږ یو میاشت او نیمه مخکې یو پروګرام کړی و هغه پروګرام لا ډېر وایرل شو د هغه پروګرام د برکته نن حکیم الله خپل کور ته راغی بایګانې په انتظار دي دا غرونه دا دیوالونه دا کوڅې حکیم الله په انتظار دي حکیم الله به لږ ساعت کې انشاءالله اوس دا ګاډه راورسي او زموږ سره اوس دا پروګرام وګورئ کتونکو چې دا مسافر راغی ماشاءالله حکیم الله راغی جی د مور د ړغو خیرالی السلام علیکم مبارک شه جی مبارک شه هر څه مبارک شه لکه په خیر مبارک شه لکه که مولا په خیر مبارک شه را څنګه خیر دی کتونکو نن ډیره د خوشحالۍ موقع ده بابا ښکلې که که نه ښکلې که شابه نمخ نه دغه لرکه ماس لرکه خلک دې ویني که نه یار دا لرکه ښه کیمرې ته ګورئ هغه مقام وجي دې نه چې رخصتي موږ چې په جړه اساس سره میلاو شو جي هغه مقام تاریخ صاحب ماشاءالله نن ډیره د خوشحالۍ موقع ده نن په دې محله کې اختر دی حکیم الله کور ته راغی بالکل چې سلورنیم کاله بعد چې میلاو شو جي بالکل هاو جي بالکل موږ هم نه پیژندو په داسې حالات کې دغه شو جي او جي ډیر په خوشحالۍ موقع باندې د الله موږ د احسان چرته یې نه کو غټ رحمونه الله موږ باندې وکړو ډیره خوشحالي الله موږ ته نصیب کړي او زمنګ دا قرباني او بیا د اولدار عبدالاکبر صاحب چې زمنګ سره پاره کوڅه ګرځیدل دی حکیم الله څنګه یاره رالی د خیره دا چرته روک شوی یاره بس نصیب دلته رزق هم نه ولو رزق راغی واپس رالی امور دی نه یادې ده بس سب کچھ رانه ایرو ده نه اچھا چې قاري صاحب ته میلاو شو په هغه ټایم کې کومه خوشحالي محسوس کوله خوشحالي میلاو شوه نه خوشحالي نه جاړې بس خامخا وجه بابا دا بس ډېر جوړ زموږ پروګرام دی کتلی موږ چې راغلي وو هلته وکتو ډېره هلته وکتو جړل دی ورته خامخا نن نه ټول کله چې ته چار چاپېره ته ولاړه کیمرامین کیمرا ته وکړه تا ته خوشحاله دي یار ستا نه بغیر د دې خلکو ژوند نن ته نیمګړی و دا محله خفه وه د دې محلې در دیوار خفه و چې حکیم الله نشته د اوه کاله وشو د کوره بېدرکه دی بالکل صحیح دا ستا په خوشحالۍ کې راغونډ شوي خلک دي اوی تاسو ډېره مننه هر صاحب خبره وایي تاسو چې کوم خپل محنت کړی دی دا کتونکي دا پروګرام ګوري ډېر په انتظار دي اوه کاله پس دا بهیر را پیدا شو هغو ته څه ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه د الله پاک لږ شکر ادا کوم چې زمونږ دا ورک بای موږ ته الله پاک پیدا کو او روغ جوړ او سلامت میلاو شو او دویم زه د ابۍ دادا له او خاص کر قاري صاحب د ټول فیملي له مبارکي ورکوم چې هغو ته الله پاک ته هغو ورک رور میلاو کو او بل په دې قربال ته ډېر تکلیفونه راغلي بیماریانې پرې راغلي سلنډر په ده باندې پټاو شوی دی دا ټول چې دی دا سوی و بل چېرته ډاکوانو په لاس ورغلی و هغو کړی بیا دنه موبایل سیم او فرس وغیره هر څه دغه شي ورک شي
نو په دې وجه د بیا کور سره رابطه هم نه ده شوې. د ذهن تقریبا چې لکه ډېر دغه شی متاثره شوی و، نو په هغه وجه باندې چې دی نو د کور سره رابطه دا نه وه. خو بهرحال دا د الله پاک لاک شکر دی چې یاره د قاري صاحب د ذکر اذکار ختمونه چې دوی کم کوي د هغې وسیله الله پاک دوی له میلاو کړه. چې په کومه لار موږ ورغلي وو الله پاک موږ ته پخپله د لارې کولاو کړي دي. نو د الله د کلام په دغه باندې موږ دته ورسېدو او شکر الحمدلله نتیجه ستاسو وړاندې ده. ډېره مننه. راځئ جی قاري صاحب حکیم الله ته مې زړه ډک دی خو نورې خبرې به هلته کور کې کوو. صحیح ده؟ راځئ. اوس لاک شکر دی چې ستاسو په برکت باندې او د دې نور ملګرو په دعاګانو او په برکت باندې هلک خدای را پیدا شو. موږ په دې ډېر شکردار یو. د هغو ټولو شکریا ادا کوم. دا ویډیو چې چا هم کتلې د هغو مخ ته شیر کړې وه تقریبا تعداد 2100 کسانو څه کم شیر کړې ده. د هغه پروګرام دا وایرل شو. د هغې د برکته نن د قاري صاحب ورور کور ته راغی. هغه تکلیف هغه جړاګانې به تاسو په دې پروګرام کې وګورئ چې په مور کم تکلیف تېرېږي، په پلار کم تکلیف تېرېږي او په قاري صاحب پخپله څونه خفه و، وروڼه بایګانې څونه خفه و، چمګاوڼې څونه خفه و. ولې چې د مور د کور د مور د زړه وخې نه وې. دا حکیم الله تره دی. د ده سره خبرې کوو چې نن هغه د خپل وطن ته راغی او ژوندی راغی. شکر الحمدلله. بابا مبارک شه. هم خدای دې وبخښي، ستاسو دې مبارک شي. ستاسو مهنت سره ستاسو په قربانۍ سره الله پاک جل جلاله دې پیدا کړو. که ستاسو مهنت نه وکړې او وزار سے مهنت نه وکړه تل نه کنه موږ خو ورته زموږ دا دی او د دې سره به د مخ ته ګونه دې زموږ یې راشو چې خدای به دې موږ وینو تم به وینو کنه د ستاسو په دوا برکت سره ستاسو په مهنت سره الله پاک جل جلاله دې موږ ته را پیدا کو او راغی. اسې بابا نن څومره خوشحاله د خوشحالۍ ډېره ویلې ته نه شم ویلی. اسې نن دغه اختر خو د اختر د څو اخترې دي دا وکړې ځکه چې انسان داسې انسان په ورک شي او 4-5 کاله بعد یې ریلیفون نه کوي، رابطه نه کوي او داسې کارت دې ورسره نه یو شناختي کارت دې ورسره نه یو موبایل دې ورسره نه یو. الله پاک جل جلاله هر څه آسان دي. الله په قدرت سره ستاسو په مهنت سره الله پاک جل جلاله دې را پیدا کو. الله پاک د دې په قربانۍ سره دې نه وتلی وکړې نو قاري صاحب دې خو مخکې هم 2 درې موقعې تللو خو الله پاک نه وغوښتلی دا کراچۍ ته دې 2 پیرې تللی. الله پاک را پیدا الله پاک را پیدا کو. نن ډېره د خوشحالۍ موقع ده. حکیم الله راغی وطن ته. جی بالکل جی. بس الحمدلله ثم الحمدلله. لکه ستاسو په مهنت سره ستاسو په مشقت سره الله رب العالمین په خپل کرم او په خپل رحم سره حکیم الله کور ته راوستو. ستاسو محنتو الله پاک دې تاسو ته ډېر لوی جزای خیر درکړي. ډېر لوی جزای خیر دی الله پاک تاسو ته درکړي او الله پاک دا لوی کرم وکړو. بیا هغه چا چې مخې ته شیر کړي دي هغوی ته دې خدای جزای خیر ورکړي، دې خدای خوشحاله کړي. ځکه هغه خلکو هم زموږ سره کومه دا ګوته یې پړقولې ده دا زموږ سره د غم کې شریک وو نو هغوی ته د خدای خوشحالیانې ورکړي. ستاسو محنت او ستاسو د هغې رنګ راوړو که نه او د عبدالله اکبر به چې کوم هغه محنت وکړو، کومې منډې ووالې، کومې تړلې، کوم مشقت او شپې رون کړې، الله رب العالمین دې د ټول خاندان چې کوم دی نو په دواړه جانه ښایسته کړي. امین. الله دې دوی ته جزای خیر ورکړي. بیا د دې مور او پلار ته او ټول نسب ته زه د زړه د کومې نه چې کوم دی مبارکي ورکوم او د ټولو کتونکو ته مبارکي ورکوم چې نن حکیم الله بچوړی موږ ته راغی. موږ ډېر زیات خوشحال یو او ډېر زیات چې کوم دی نو دا کاڼي بوټي خوشحاله دي، دیوالونه او چاپیره ټوله ځمکه خوشحاله ده که نه. نو موږ ډېره شکریا ادا کوو ستاسو او د عبدالله اکبر بهي او د عبدالله اکبر چې کوم دی ډېره قرباني وکړه سره ستاسو. نو بهي موږ د الله پاک نه شکرګزار یو. الله رب العالمین دې دلته خوشحاله کړي، دې خدای تر تازه کړي. الله رب العالمین دې د دې مور او پلار او دې ته جمدي لري او د دوی هغوی سترګې د خدای په ده باندې یخې کړي. الله رب العالمین دې ده ته ډېره ښکلې زندګي ورکړي سره زموږ. امین. ماشاءالله ماشاءالله. راغه بابا مبارک شه. اگه بخیر زوی دی راغی یاره. شو
سمې خپل کا ته موږ راته کړی مبارک شه یاره بابا مبارک شه خدای دې پنې کواړه خدای دې په خیر کې کډه دې په لار ځان کورته والله خدای دې خوار نه کړي بابا بیا مبارک شه یاره طالبان خدای ایمان خدای بچ زوی دې راغی که نه راغی خدای دې مبارک برکت دې ولیدو او مې ورته خدای دې کتونکو دا ډېر د خوشحالۍ مقام دی بابا مبارک شه مبارک شه خدای دې وخت دې خورا شه ودرېږئ خدای ماما دی راشه حکیم الله څه شو هلکه بیا بېدره که نه شي که نه یاره راشه که نه یاره راشه کور خو لږه خوا دی خو د دې علاقې داسې یو رواج دی چې څوک هم داسې د حج نه راځي د عمرې نه راځي نو ماشاءالله نن دی یو ډېره د خوشحالۍ موقع ده لکه چې حج نه راغلی د کاکا په خوله کې ژبه وه خو په هغه ژبه خندانه وه په سترګو کې د حکیم الله تصویر و خو هغه حکیم الله نه بابا بیا مبارک شه تاسو مبارک تاسو مبارک تاسو دا مبارک بچی دی راغی بیا خپل کا خولې کا سمه پرېږده هسې اولاد څونه خو تاسو ها کار کړی دی دې په لټولو ټو کړه په لټولو هلکه ستاسو د ټولو مبارک شي ستاسو د ټولو مبارک شي مهرباني خوشحاله کاکا مبارکي درته بالکل مبارک خدای دې وخت خدای الله دې وخت راځئ چې زه راځئ راغه مورجان نه ما بچوړم زما بچوړه او په څه کې نه وځي او زما بچوړه کوم ځای کولو زما بچوړه سره پاسو وګالو کېنه که نه راشه کېنه مبارک شه کېنه بابا راوله بابا راشه که نه یاره مبارک شه خدای دې وبخښه هغه جړاګانو هغه دعاګانو خو دې ځای ونیو په دا دواړه جاړه دې الله خوشحاله کړه خدای دې د خپل بچوړي وساته زه خدای دې شي الله له خوړه ډوډۍ مې به خوړلې چای مې بس کړې په دنیا وګرځېدلې خو څه ژوند مې نه ونه دا تل اخترې جوړېږي دا نه به دې واپس بیا رالي وارور نیژ حکیمه ونه خوړه وه په دنیا ګرځېدلې وه زما برې کتونکو دوه سره هم تلي وو ډېر محنت یې کړی دی ګرځېدلي وو زما بچوړیا ما ته به ګرځېدلې وو بچوړیا زما ژوند دې قاري کړ زما بچوړیا مور راغی اوس راغی که نه اوس خو راغی کور ته زما بچوړیا شکر دی چې ومینې دي یا الله زما دې رول اخیره دنیا دواړه ښایسته ورکړي امین ته یې د اولاد دغه مه وساتي الله پاکه یا الله له هر سړی دا بچي وساتي خدای یا الله پاکه یا الله زما دې رول آخره دنیا ښایسته ورکړي امین خدای پاکه ته یې د اولاد دغه مه وساتي او زما بچوړی په دله خو به زه کور له ځمه د ده خو به زه خپې ښکولو د بچوړي به زه خپې ښکولو یا الله ته جوړه کړي یا الله ته جوړه کړي خدای د خپل بچي دغه به یې وساتي د خپل اولاد د ضرور یې وساتي یا الله پاکه یا الله زما په دې ډک څه غمونه دي الله پاکه هر سړی دې وساتي خدای د بچي دغه وساتي او قاري الله مبارک شه دا بل نماز کې ماته بیا راغی کار مې به نه یارېږي د به د شګۍ کوټې نه راغی دا به د مړاوي ځنګونه را روانو
د ده د خفقان مې نه یېرېږي. بیا مبارک شه ته مبارک شه ټول مبارک شه. نشته خوړلې مې خوړلې. هسې مور په کم ور چې موږ تاله راغلي وو دته څه شکل ایبه خیر شو ما غوره ستا څومره ژړلي څومره مې ژړلي. نن ګوره دا ژړاګانې چې کومې دا د خوشحالۍ دي دا د خوشحالۍ دي بالکل د خوشحالۍ دي. دا خو زما توبه ده زما سلام دی. کتونکو دا پروګرام موږ لږ سټاپ کوو غاړه تاسو کوم دا زوړ پروګرام وګورئ چې د بابا څونه ژړلي او د مور څونه ژړلي خپل په بچي باندې په دې پروګرام کې دا زوړ پروګرام لږ وګورئ. حکیم الله کور دی خدای راوله کور نور او څومره مینوال چې زمونږ د پروګرام اوري هغوی د الله د رضا لپاره مخکې ته شعر کړي چې زمونږ د خدای پاک دې کور ته راوله د خپل وطن ولاندې خدای وبارکه خدای کور ته راوله. حکیم الله موږ ته د الله د رضا لپاره تعالی موږ قسم درکو د الله د رضا لپاره. کتونکو نن ډېره د خوشحالۍ موقع ده چې حکیم الله خپل کور ته راغی. زه یم چې په داسې کیمرا او په مایک د خدای تندر ولګئ چې هغه د چا په خدمت کې په کار را نشي. داسې کیمرا د خدای په اور ستی کې او داسې مایک چې هغه د داسې غریبانانو اواز اوچت نه کړي. راغلي و حکیم الله له چې 2 کاله وشو سلا پاسه هغه بېدرکه و خپل کور له راغی. په ده باندې د مور څونه وژړل او څونه یې ژړلي دي. حکیم الله د مور په سترګو کې د حکیم الله صرف تصویر و خو حکیم الله په دې کور کې نه و. حکیم الله مور په خوله کې صرف ژبه وه خو ژبه یې چاړی شوې وه. ولې چې حکیم الله په کور کې نه و. د دې کور در دیوار خپو دا چم ګاون خپو دا بایګانې خپو. نن ماشاءالله تاسو ګورئ که نه څونه د خوشحالۍ یوه موقع ده په دې کور کې چې یو ډېره غټه خوشحالي ده. نن زه خپل د کتونکو ته یم چې څونه زموږ دا روړه بایګان دي مسافر دي چا به هم دا پروګرام کتنو شیر کو بی د دې تعداد تقریبا سره 2000 ناوخته 2100 خواشه کسانو شیر کړو. زه د هغو شکریا ادا کوم او د دې محلې شکریا ادا کوم د قاری صاحب شکریا ادا کوم او بیا زه دوله مبارکباد ورکوم. بابا وایي جي بایجان ستاسو دې مبارک شي تاسو تللی وایي چې نن ډېره د خوشحالۍ یوه موقع ده. بالکل جاو ډېره زیاته خوشحاله چې یو ورک بچی مور له په غېږ کې ورغی لکه دا چې دوباره پیدا شي او جاو نو ډېر غټ ته خوشحالۍ مقام دی جي. د دوی له بیا مبارک ورکوم بیا ول مبارک ورکوم او دا د دوی دواګانې ختمونه وو ځکه قاري صاحب بار په موبایل لګیا و موږ چې په لار روانو نو کور ته به وی چې پلانې ختم وکړئ پلانې وکړئ په خپله ذکر اذکار نو دا د هغې هغه اثرات وجي. موږ که په هره لار په هره کوڅه ورغلي هغه خدای پاک موږ ته کولاو کړې ده نو دا د الله پاک هغه رحم او د دوی ختمونه او د هغې هغه رنګ وجي. نو ابۍ ته بابا ته دې بیا مبارک شي مهرباني جي. بابا مبارک شه. نن وایه نن د خوشحالۍ موقع ده ووایه څو خبرې موقع ده یقین وکړه موږ راغلي وو تاله دوباره رالو که نه ډېر د خوشحالۍ موقع رامنې لوی اختر باندې برسېد لکه لوی اختر چې کا تا چې ژړل که نه هغه ورځ یاده شي ښه مې یاده شي. تا یې د خپو د لاندې د خدای اور بل کا حکیمه کور ته راشه. نن خو حکیم راغی خدای پاک راوست خدای راوست د دې مایک برکت دې ولیدو او بالکل مې ولیدو او بالکل مې ولیدو خوشحاله یې بالکل خوشحاله مې یقین وکړه. حکیم الله نن خو رالې ماشاءالله د الله نه شکر وباسه چې تا ته ستا چم ګاونډ د تره زامن بایګان مور غټه خوشحالي چې کومه ده هغه په دنیا کې د مور پلاري چې دا دې په ژوندانه باندې ولیده ته یې ولیدې څه دې بړه دې سي دې وایه څونه خوشحاله ډېر خوشحاله یم سر د خوشحالۍ نه خبرې نه خېږي ستا نه ولې یاره چې بالکل خوشحالۍ نه خبرې نه خېږي چې د مور مینه دې ولیده بالکل بېشک بېشکه مور مینه دا پروګرام چې سړی تا په کراچۍ کې وکوت که نه پروګرام ته دې څونه ژړلي وو ډېر مې ژړلي سر ډېر دې ژړلي وو بالکل د بابا هغه اوښې لیدلې وې بالکل د مور هټ کې بالکل خفه شوی وې ډېر خفه تا به چې اوس زه والوځم خو چې سوات ته لاړ شم که نه بالکل جی بالکل یاره هلته خو چې کله بیا مونده شي هغه تصویر چې موږ ستا ولید ته خو مکمل سیندی شوی یار جامې دې بدلې او سیندی ټوپۍ او دا څنګه چل بس حالات ډېر خراب شي سر دا څه وجه وه چې د تقریبا سله پاسه 2 کاله وشو جی بس وجوهات څه وو هېڅ وجوهات نه و بس زما بد قسمتي وه تا مور پلار دې نه یادېده بس یادېده خو زه بیماریو کې دې کې باندې خراب شوم بس هر سره نه هېرو کور هر سره نه هېر شوي
موبایل هر څه نه رخصت هیڅ را سره نه بس صرف الله سره را سره وه. د اګوانو په لار بالکل جی نو بس هیڅ را سره نه بیا بیمار شوم بیمارۍ کې ډېر خراب شو دماغ تو حالات مې لکه چینج شو نو اوس الحمدلله اوس واپس خپل ځای له رالم ډېر خوشحاله یم پر کور لرالې خپل برګو لرالې بالکل خپل وروڼو له بالکل جی چمګاڼ ګوره نن سونه تا ته په بلې ډکي دا غرونه تا ته ډک دي یار دا بوټي خوشحاله دي نن بالکل جی امورو تا د رالو که نه اوس وایه که نه دړه غوښې دې رالې ډېره خوشحاله یم ډېره خوشحاله شوم زمونږ د مایک چې کوم دغه و که نه په تا باندې قرض وه دعا هغه دعا خو نن ختمه شو دعا نن ختمه شوه ختمه نه ده خدای تا ته خو به زه د ژونده پر زه څه ژوندی یم تا خو لاړه زمونږ مقصد دی چې موږ دعاګانې وکړو الله پاک دی قرض خو ختم شو خدای پاک دی په اخره په دنیا د خدای خوشحاله لره او خدای دې د ما د غم د داسې موقع نه خدای ستاړه وساتي امین خدای پاک دی په اخره په دنیا ښایسته کا نن خو زما له دا جړه د خوشحالۍ نه راځي او دا خپل بچو ډاینم چې خوشحالي راله راځي زم د ما ګناه زمانه یاره چې و مې دې به څنګه په هغه جوړ به کبل شان به اسی چې دا څونه اختر چې تیری شوي دي څونه خوشحالیانې ستا خو به خوشحالي نه وه دا واپس رالی دا واپس ماله بیا رالی په اخترونو یې پیدلي په روژو نه یې پیدلي او ګرځېدلې به یم چای مې به مسکلې ډوډۍ مې به خوړلي خو څه ژوند مې نه په دې باندې ډېره شکردار یم لاک شکر دی چې الله پاک زما له بچو ډېر راوست او د چا د مخه یا د چا د دواګانو یا د چا د الله تعالی د ذکر د لاسه الله پاک ماله راکو کتونکو د مور سترګې چې کومې دي چې دا برقان مکمل لمده د خوشحالۍ اوښي دي ښه مور ده دا د خوشحالۍ دي بالکل د خوشحالۍ قاري صاحب ستاسو دې مبارک شي ستاسو مبارک شي جزاک الله ماشاءالله الله دې تعالی سره چې دا بدله درکړي او زمونږ ته کوم خوشحالي ده چې د ټولو ناول خو چې د الله پاک لاک شکر ادا کوم چې الله پاک موږ باندې دومره غټ احسان وکړو موږ ډېر انګار یو الله زموږ خپل ګناهونه په وجه کړولي او تکلیفات الله پاک راوستي دي خو بیا به خوشحاله شم حدیث کې راځي چې الله پاک په خپل ویندګانو باندې چې په نیکانو باندې چې خامخا چې هغه سخت راولي دا مې چې ډېره د الله پاک لاک شکریا ده بیا د هغې نه وروستو چې جی د ټول ناول چې هغه زه دغه خپل مشر ورور چې عبدالله اکبر دی ما سره په کوڅه ګرځېدلی ما ته قسم دی د ورور نه زیات دی د ورور نه زیات یې له ما له زیاتې مینه راکړې او په هر ځای کې چې خوراک یې نه ده څکړی اوبه یې نه یې څکړي او چې خوراک یې نه دی خوړلی هېڅ یې نه دی کړي جي ما سره چې ګرځېدلی دی او واحد چې موږ دا ټول چې سفر یې کړي دي آرام یې نه دی کړی هر ځای کې چې ګرځېدلی دی الله دې د ده چې د ده یو ارمان دی وایي زه غواړم چې زما یو بچی دی هغه عالم جوړ شي ټول په امینو چې الله امین جوړ کړي الله پاک او د ټولو مسلمانو بچي الله پاک ایمان جوړ کړي او د د مور چې کومې جړاګانې د در مور دعاګانې د ټولې فیملی چې کومې دعاګانې کړي دي زمونږ په خفګانې جړلې دي الله د هغوی له چې د دنیا او د آخرت چې ټولې چې خوشحاليانې ورکړي نه تاسو به خو چې بس کوي چې خو بدن موږ نن مبارکای چې دا مبارکای دا ها بیا دې مبارک شه خدای دې وبخښه خدای دې وبخښه بابا مبارک شه راځي خو راځي نن قاری صاحب د خوشحالۍ چای دی ښه ده د خوشحالۍ روټۍ ده او دا خو ماشاءالله نن ډېره خوشحالۍ ورځ ده جي ماشاءالله السلام علیکم جی هلکه ټولو دې مبارک شي ښه ټولو دې مبارک شي ماشاءالله کاکا به خیر علي یار کښېنئ که نه راځئ کښېنئ راځئ جی کښېنئ راځئ کښېنئ راځئ کتونکو رخصتي ګوزي د دې ځینه قاري صاحب ستاسو د وخت راکولو ډېره شکریا ستاسو د مینې راکولو زه ډېره شکریا ادا کوم تاسو چې کومې دعاګانې وکړې هغه دعاګانې د الله پاک کتونکي چې دا څونه دي دا پروګرام ګوري ټولو پکې حصه اخیستې ده شیر کړی دی کتلی به یي ختمونه به یې کړي دعاګانې به کړي زه د هغو ټولو شکریا ادا کوم قاري صاحب بیا دې مبارک شه صحیح ده جي لاړو جي ډېره مهرباني لاړو جي مهرباني لاړو نه جي
هر څه وکړي مهرباني هر څه لاړو جي خبري لاړو جي مهرباني لاړو ښه بابا ته شو یاره راشه کنه راشه غاړه میلا کو کنه یاره اوس خو دې زوی راغی موږ د کورې نه اوري زه سړی اول نه ګورم دعا براته کې او بالکل بس دا د دوا به ته کوم چې دړه مړه د مې کا دعا خو لاړه اوس ختم شو یاره نه په هر ټیم دوا ده دعا براته کې هر ټیم دوا ده یقین وکړه او خدای پاک دا ساسو خدای د برکت ساسو د برکت ماشاءالله اوري زه چې ستا دا اړه دا وخت الله راوستي صحیح ده لاړو ښه مننه لاړو جي مهرباني لاړو جي دعاګانو بیا ساتئ ښه لاړو جي دا مهرباني لاړو جي صاحب جی لاړو جي بابا لاړو جي ښه چې دا هیلپ کړ دا یواز دی الله سره دی نو ډیره مننه بس ډیره مهرباني لاړو جي ډیره مننه لاړو ښه دعاګانې وکړې بالکل ولې نه څنګه بالکل ولې نه کارو شو الله الله دې ډیره مننه